راغې نمونیا وه دوی وله شیر علاج کوي اوس هم ډاکټر ارشد الله ته وښوله نو هغه ویل که دا نن هم پاتې شوه دا به مړه وه. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. 400 هغه هسپتال مخې ته موجود یم چې په ټول پاکستان کې دوه دي. دغه هسپتال چې کوم دی د عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې جوړ شوی چې یو په سکر کې دی یو په 400 په رزړو کې دی. د بده مرغه په هسپتال په ګیټ چې ننوتو دا هغه ځای پورې ځو ځو نو بس هر مریض هم راکاږي هر مریض هم راکاږي سهولت نشته سهولت نشته سهولت نشته. مونږ ورته وایو ایم ان ایم شته ایم پی ایم شته بعد دغه سهولتونو ځکه نشته. 400 خلک خو خوشحاله دي خو دلته کې دا کم چې احتجاج کوونکي دي د دوی دا غوښتنه ده چې په هسپتال دننه ډاکټرانو ځان له خپل دوکان کولاو کړی دی. بار چې کوم دوکانونه دي دا شرط پراته دي. د دوی سره به خبره اترې کوو خپله پېژنګلو راسره وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د مومند فارمیسي والا یم د تنظیم صدر یم. موږ دننه چې کوم دی نو ډېر وخت نه چې کوم دی دې ځای کې ناست دي او پیسې هم بندي کړي دي او دلته ډېر قومونه چې کوم دی راغلي دي او ناست دي موږ چې کوم دی نو په دغه باندې مجبوره کړي ډېر زیات دننه چې کوم دی دوی په خپله به 2016 نه فارمیسیانې نیولي دي د اوسه پورې غیر قانوني ناست دي. کانتین هم نیولی دی په 2016 کې په 17,000 روپۍ باندې دلته په چچا اسرارالدین باندې په 1 लाख روپۍ ورکړی دی او دا په 21,000 روپۍ باندې دا فارمیسي نیولې نو 3 کولاو کړي په یوه کې. د ډېر وخت نه نو موږ دې ځای کې درخواست کوو چې بهي دا د زر تر زره بندې کړی شي ځکه چې د عوام ډېر زیات خراب دي دومره خراب دي چې د غلا ته مجبوره شو دوکانونه بندوي او بد خلک دي دا کپنونه ځان سره وړي دي چې بهي په موږ ځان باندې تیل اړوو خو بس دا شی دې بند کړی شي. دننه فارمیسي عوامو ته څه نقصان دي؟ عوامو ته دا نقصان نه دوی 10% نه ورکوي باره ورکوي دوی خپل شیز ورکوي خپل لیکي خپل شیز لکه پروموشن ډرګ ورته موږ ویو هغه لیکي او زموږ شیزونه چې کوم دی نو مالټینیشنل ډرګ نو زموږ هغه اوریجنل چې کوم دی هغه ځای کې خپل پروموشن صحیح کړي. دوی وایي چې عدالتي فیصله موږ سره د 10% موږ ورکوو 10% د موږ ته دوی وښیي په کاغذ باندې چې چا له ورکړی دی په هوا په خوله خو نه او نه په هوا کې. د دې فارمیسي پیدا چاته دلته کې دې فارمیسي پیدا چې دلته کوم دی یو چلډرن یو ډاکټر دی هغه ته دا یو اصل کې دا د امجد د خو مثال قبضه کړی دی هغه هم من نه لرکړی دی امجد نومې ولک دی په 2016 کې هغه دې بیا نه ته ورکړی هغه لرکړی دی اصلي مالک هغه دی. دوی دا کومه غوښتنه کوي چې 400 په هسپتال کې هم داسې فارمیسي جوړه شي. دا 400 هسپتال کې خو چې کوم دی نه لا بیا هم ضروري ده ځکه چې هلته خو مات ګوډ راځي دلته خو ماشوم دی ماشوم بس ایمرجنسي دوی اکثر دا خبره کوي ایمرجنسي لپاره موږ کولاو کړی ده دا دننه ایمرجنسي نه به سرکاري دوا نه ورکوي پرایویټ د څه ضرورت دی دا ټولې پولیس چې دا بار خلک کور ته ځي دا بار خلک به چې کوم دی نو دا لکونه کروڑونه روپۍ چې بندي کړي دي. دا څو چې دغه فارمیسي کې دا کومه کمپني کومه دوايانې خرڅېږي دا بعضې خو مونږ وایو که نه چې کمیشن دوايانې لیکل کېږي بار یو دوکاندار سره هم طی کوي د 400 هسپتال مخې ته هم داسې ده د دې د دوايانو به څه ګارنټي ورکوي چې دا یا د کمپنۍ دي دوی ته به کمیشن ډاکټر ته دا خو خیر بهرحال لکه د اوریجنل دغه ورکړي ورکوي ټوله دا موږ نشو وایو چې 2 نمبر دي 2 نمبر خبره نه کوو خو پروموشن داسې یو شیز دی چې لکه مطلب ملات دي که نه لکه هغې تاسو تعمیر شي دغه بعضې دوايانو کې به ډاکټرانو ته کمیشن زیات دی بعضې کې کمی نو دا هغه کسان بل کپنو والا دوی دغه ورکوي اوس اجله هم روان کړی دی همدا د فارمیسي والا اوس روان اجله دی دا د کپنۍ د طرفه. تاسو خپله پېژنګل یاره یې موږ مین خبره دا کوو که نه لکه دا ګیټ چې کوم دی دا چې کولاو شوی دی دا وزیر اعلی کولاو کړی دی لکه موږ نه دی داسې چې څه په اخوا دې خوا دغه باندې کولاو شوی دی. کوم وزیر اعلی؟ هر یو چې هغه ټیم کې خو وزیر اعلی راغلی و هغه کولاو کړی دی ښه په ګڼ تعداد سره ابتدا د دې شوې ده. اوس موږ چې کوم دی نو فضل محمد امینه خان له لاړلو بشیر ارشد مرزي له لاړلو هغوی ټلیفونونه وکړي یاره بس موږ سره سیکورټي نشته دی نو یاره د سرکاري هسپتال دی په هر ځای باندې سیکورټي شته خو بس په ګیټ باندې نشته. ایک نمبر غلطۍ دا دی دا بهجان چې کومه خبره کوي چې یاره دننه 12% چلیږي 14% دا پرسنټ یې هم چلیږي اوریجنل دوی هم ورکوي دا نه چې 2 نمبر دا وټې پې نه لګو خو چې دا ګیټ کولاویږي نو د عوام قمقل نه دي دا هوښیار دي دا چې بار روزي دوی ته به پته ولګي چې به یاره دلته هم څه شته هوټل شته دی کینټین شته په دې دوکان باندې زه 75,000 روپۍ میاشت کوم ماته ګیټ 9 بجې کولاویږي خپلې تالې ورنه پیدا شوي دي لکه دا موږ داسې ونه لیدو چې یاره سار مطلب مونځ شو دا ګیټ کولاو شو سار په رڼا کې دلته څوک څه کوي ګیټ نه کولاویږي د خپل طبیعت کار دی بس 8 بجې کولاو شو 9 بجې کولاو شو 10 بجې کولاو شو بیا کو مطلب مازیګر بانک نه مخکې بند شو کوم ماسپښین مانځه نه وروسته بند شو لکه دا شی نشته په دې باندې به زموږ د حکومت نه ګیله ده چې یاره دا خو سرکاري چلډرن هسپتال یې پرایویټ یې ورکوټې غوندې اداره خو نه ده که نه غټ هسپتال دی د دې شي داسې یو ټیم کې دی چې یاره په هغه ټیم باندې دا کولاویږي په هغه ټیم باندې بندېږي دا خو به لکه د خپل طبیعت کار دی بس یو کس راغی ګیټ یې بند کړو بس دا پته نه لګي کو سیکورټي والا راغی کو بل څوک راغی کو بل څوک راغی نو دا خو کولاو شوی ګیټ دی خیر دی سار 7 بجې 8 بجې داسې یو ټیم له ورکړي چې
چې په هغه ټیم باندې بند شي او په هغه خپل ټیم باندې کولاو شي بس دغه مسله دې کې سرجي نشته دی نو په دې خو خلک کریانې ورکوي زه په 75000 روپۍ په دې سنګل دوکان باندې ورکوم داسې په دا مومن ورکوي دا کسان ورکوي نو موږ ته وایي د دې شي ډېره سخته خفګان دی او چې حکومت یې غم نه کوي نو موږ باید څوک بې غم وکړي ګرانو کتونکو د دوی غوښتنه چې کومه ډېره جایز ده چې تا ورته ګیټ ولې بند کړی ته خپله فارمسي هم چلوه بازار چلوه دلته خو د دې نه انکار نشته چې دلته ډاکټران کمیشني دوایانې نه لیکي دلته ډاکټران ته سیګار نه لګي دلته ډاکټران له ګاډي نه ورکړل کېږي دلته ډاکټران ته کپړې والا جرونه نه لګي عمرونه نه لګي ټیور نه لګي د دې نه هېڅ انکار نشته که تا ګیټ بند کړی دی نو دغه ملي ملاب کې دلته کې بار چې کوم دی دا دوکانداران دي په یو یو دوکان کې 15 شپږ نوکران دي نن د ایټم بم د ازادېدو ورځ ده ښه نن ایټم بم په پاکستان کې ایجاد شوی دا آخر کس ایټم بم پېژني دوی په موږ ایټم بم راوغورځوی چې بس ختم شي څنګه چې نن څوک مني خو په لار ځي بدامني ده انصاف شته دی نه خو تانې ته ځي څوک موري نه افسران یرغمال دي ایم پی ای شته دی نه او الالان سوداګر دي بستوري بستروري باشتنانه چیزې نه دي بیا تاپولي دا ټول دی کار دې راته وښیي چې چېرته دلته یو کار وکړو په دې چارځای کې یو کار وکړو چې د هسپتال یې راله سیټې کړی دی په دې چمن کې ټول مریضان ناست دي یو وایي چې زموږ کار نه کېږي یو وایي چې زموږ کار نه کېږي او اوس فارمسي څو دغه فارمسي ختمول غواړي نه دا ختمول غواړي خو دا ختمول غواړي دا بار ختمول غواړي دا دنده نه کومه په هسپتال کې دی دا تاسو ختمول غواړي دا لکه دې واره کې موږ دغه کول غواړو چې لکه دا کم ته دا پروجیکټ شو دا 2 کال پروجیکټ دا پروجیکټ انجینر د افتتاح کړی و دا د پسونه هسپتال کې د افتتاح شوی وګنه نو هغه ټول کې دا ختمه شوی را صرف واحد دا هسپتال دې پدې کې ودا پاتې نه او دوی دا خبره کوي چې بل سره دې راشي پټې کړي والی به دې ټیم پوره کیږي نو ودی شي په دې باندې کولو ټینډر دې پوښي زمونږ نو د فارماسي وسه دښمنی شته نو بل چا سره دښمنی شته زمونږ تعلق صرف د فارماسي سره دې په باندې ټول روزګارونه ولال نو موږ د حکومت نه د غټو خلکو نه دا ګیله کو چې زموږ مسلې د خلک لشي تاسو خبره چا وریدل څوک د سره کېږي څوک چا د سره خبرې مبرې وکړلې چې انتظامی نه دا نو دا حکومت نن د ډبم د ازادېدو ورځ نن چې ډبم نن سبا دا چې کوم دې پټه دغه شوی بولی دوی په کولاو بولې باندې مو کې بالکل موږ ته منظور ده خو په کولاو بولې په 2019 کې هسپتال کولاو شوی دوی دلته ورکړي دي چې موږ په 2021 کې کولاو کړی دی موږ څنګه هغه شته ریکارډ شته د کوپیډي په 2019 کې شوی ده چلډرن پیډي په کې شوی ده او هغه کې باقاعده وزیران راغلي دي افتتاح شوی سلطان خان پکې وزیر قانون هم راغلی دی شکور خان هم پکې راغلی دی هغه دوی اوس ځان له یو کاغذونه جوړ کړي موږ 2 کال لپاره بیا کولاو کړه په خپله لکه مطلب څه بولي مولي په نشته نو په بولې باندې بالکل وشي الله دې کړي الله نه به سوال کوو چې دوی دا مسله حل شي خو د دې حکمرانانو نه یا د انتظامي نه دلته د مسلې موږ دخل طلب کړو دا ناممکنه ده ځکه چې دا وزیران د خپل ځان تپوس نشي کولی د قام بس تپوس کوي نو دا نن دوکانونه بند دي او دوی احتجاج دی او دوی ته نقصان دی د دوی د مسلې ته په ترجیح بنیادونو باندې کتنه پکار ته مننه درخواست دی چې د محمد ناری په بیچو د لږ نظر واچي دا غي سال او د دې باره کې خو تیار راغلی دلته څه دي سم درک نه لګي یار نن چې تا ته کومه صفایي ښکاري نو دغه صفایي قایم او دایمه وساته او د ناصافه راځه پروګرام لپاره راځه ولکه څنګه ناصافه راځه او محمد ناری ما یازمون د محمد د څنګه سره خیر ما دلته من وسره تقریبا نن 15 شپږم ورځ ده راغې نمونیا وا دی ولې شیر علاج کوي اوسم ډاکټر ارشد الله توغله ناغوي کدا نن پاتې شو دا بمړه نو دا خو د ډاکټرانو او د سټاف حال دی چې مطلب مریض ته مرض یو او علاج ولا بل څه کیږي مطلب یې چې دا میډیکل باندې ډاکټرانو باندې دی باندې زور والی شي چې دې علاج وشي یو ومن چلن هسپتال ته دغه زمونږ ورو داس دشمن نه زمونږ خو په 2016 کې دا پروجیکټ سټارټ شو په 2018 کې د دې ډیسپیچ ختم شوی دی یو اس پی آر دا پروجیکټ کړی وو خو زمونږ بدقسمتي دا را چې دلته زمونږ نو څوک आवाज اوري او دا یو داسې نه پرسان خار دی چې د کې کو بس کو چا اوري او کو چا څوک دی اوري دا دوه قسم سو تاسو کولو نشته نو غریب تباره مو ته د لکونو روپو ایکسپایر او شو خدای څوک تاسو نشته کو راضي صرف ام پی ام ان صرف ووټ لراضي د ووټ ټیم کې زموږ د جاهل قوم صرف بس پی ډی آی ویني
ورې زموږ په نېشنل پارټۍ چې څنګه دلته 50 کې کم کار کړی دی زه یم چې یو بچي زه هغه اپریشیټ کوم زه ورته ښیم چې هغه ورځ به ختم شي خو زموږ کارونه به ختم نشي خو زموږ داسې یو ناشنا بولی ده چې راته ویلی نه شم چې موږ وایو د دې دوباره ټینډر اوپن شي چې کینو اوپن بیټینګ به وکړو نصیبي خبره راکړه بیا ور واغشو که موږ واغشتو او په یو فارمیسي ده په فارمیسي کې یو آوټ فارمیسي ده یو انډور فارمیسي ده نو مطلب یو فارمیسي پکار ده په ټینډر کې لکه دوه قانوني فارمیسي نه پکار نه